الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي كان وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا
مرشد الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تاسم طول ما سر درود شریف کو اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دیر محترم و مکرم حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ او دیدہ پا گن شمیر کے ناست علماء کرام او پا مجمع کے ناست طلباء او سالکین و حضرات درنو خگو مشرانو حمزولو زوانانو الحمدللہ تاسو د اجتماع په ټولو نشستونو کې چې کوم ملګري شریک شو یا چاته لکه زما د ملګرو الله رب العزت د دې اجتماع په دې حصه کې د شرکت توفیق را نصیب کړو. الله دې زموږ ستاسو د ټولو دا حاضري قبوله کړي. د حضرت دامت برکاتہم العالیہ په حکم باندې ستاسو وړاندې دې ځای سره متعلقینو سالکینو ته خصوصا او ناستو ټولو شرکاو ته او راغلو خلکو ته عموما د تصوف په معنا او مطلب باندې الحمدلله تاسو علماو پوه کړي او بیا تاسو چې د خانقاء سره څوک منسلک وي نو هغه ته د تصوف د تعریف د تعارف او د هغې د فضیلت ضرورت نه راځي. څوک چې د ګوړې کار کوي نو د هغه نه تپوس مه کوو چې ګوړه خوږه وي او که نه. تپوس د هغه چا نه وکړه چې ګوړه یې لیدلې نه وي. نو سالک دغه ګوړه سکلې وي هغه ته د دې د ذایقې پته وي. زمونږ د سلسلې چشتیې سرخیل حاجی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ چې زمونږ والد محترم مدا فرمایل چې په سلسلو کې کله نه بدعات شروع کېدل نو الله رب العزت په خپل وخت کې رجال کار پیدا کړل او هغو د سلسلو نه هغه څیزونه لرې کړل او د سلسلې هرې سلسلې یو ځان له لوړ مقام دی خدمت دی. کله خو لکه د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د بادشاہ د غلط ذهن نه چې کم طریقې کار راوتی وي او د اکبر د دین الهی په نوم باندې وي الله ورله مجدد الفسانی پیدا کړي. کله چې په دین کې دنه بدعات او خرافات پیدا کیږي الله رب العزت ورله رجال کار پیدا کړي. نو چشتیہ سلسله کې چې کم څیزونه را دننه کېدل الله هغه وخت سره سید د طائفې د علماو مهاجر مکی حضرت امداد اللہ مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیدا کړ او حضرت هغه ډېره پاک او صفا وساتله.
او الله رب العزت په دیوبند په اکابرو کې د حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه والا سلسله هغه جاری کړه. پښتنو ته خصوصیات حاصل لی الحمدللہ. په دین کې چې کومه ډله کې او کوم جماعت اهل حق کې ګوري د پښتنو اکثریت وي پکې. نو سید احمد شهید رحمت الله علیه چې کله په دې علاقو باندې تېرېدو، بالاکوټ ته هم تللی، خو د بالاکوټ نه وړاندې حضرت د بونیر په علاقه باندې 6 کاله حکومت کړی دی. یوازې پاتې شوی نه دی، حکومت یې کړی دی. موږ سره خوا کې لږ خوا کې 20 کیلومیټره به وي یا زما اندازه به غلطه وي، خو د دې نه به سیوا نه وي. یو ځای د پنجتار ورته وي. هغه علاقه کې حضرت په خپله باندې حکومت کړی دی او د هغه ځای قوانین ورسره ډېر لوی امداد کړی دی. نو ستاسو خدمت کې یو عجیبه خبره تاسو ته عرض کم، شاید چې په دې علماو کې به هغه خبرې نه خبر وي څوک، خو ډېر ملګري به نه وي خبر چې د سلسلې چشتیې سرخیل حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه د هغه پیر او مرشد چې و نور محمد جنجاوی رحمت الله علیه او د نور محمد جنجانوی رحمه الله پیر او مرشد چې و حافظ عبدالرحیم ولایتی رحمت الله علیه. دا سلسله بیا وړاندې تللی ده. حافظ عبدالرحیم ولایتی رحمت الله علیه د سید احمد شهید رحمت الله علیه د جهادي لشکر امام مفتی او عالم. هغه حضرت سره یو ځای په جهاد کې راغلی دی او هغه د پنجتار په مقام باندې شهید شوی دی د سکانو د لاس، او هلته الحمدلله هغه قبر اوس هم موجود دی. د پاسې پې حافظ عبدالرحیم ولایتي رحمت الله علیه لیکلی. نو سلسلې چشتیې مونږ خو وله ډېر ځو، خو سالکین له پکار دی چې د دغه خپل سرخیل او د سلسلې چشتیې د حضرت زیارت له کتلل غواړي پنجتار کې دی. د بونیر دې سر کې راځي، صوابای سره نږدې دی. دا پښتنو ته الله رب العزت دغه خاورې ته دا ګل ورکړی دی، وربخلی دی. به هر حال د حاجي صاحب خبره مې کوله، حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه لا الله رب العزت ډېر لوی د فیض نه ډکه سینه ورکړې وه. د حضرت نه بیا ډېر فیض خور شو. ابو حنیفه وقت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، یعقوب نانوتی رحمت اللہ علیہ، اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ، او دارنگ لب اللہ دا دنیا علماء اولیاء دا حقو خلفاء و موردان. دا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کرو ویچے حضرت تاسو دا حاجی صاحب نا دا بیعت ولے کردے دے، تاسو دا حاجی امداد اللہ مهاجر مکی صاحب نا دا بیعت پا کم سبب کردے دے؟ ذکر ظاہر کی خکاری دا سی چی تاسو صرف مدرسین ہم نے محدثین یہ او علماء خود یہ او حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خود علوم متداولہ پا پختو کے بداو چی سبکونو پڑھاول والا استاذ خونه دے او نی دا مدرسو دا علم دا درسونو باقاعدہ ستاسو پشان ویلے دے. لوی عارف باللہ دے، لوی مرتبه خاون دے، خود تاسو چی تدابیعات کونو پس مناسبت تے کڑا دے. نیو خبر با سالکین یاد ساتھئی چی بیعت چریم بیزای نشی گئے دے، چریم سو بیزای بیعت نشی گئے. مطلب دا بیزای ندا دے چی دا نسبت یو سر دے بل سر نسبت قائم کی دا نشی گئے دے.
دے با خپل مرشد لا او خپل پیر لا اللہ رب العزت ورسی دده حساب آغا سرائی. نو گنگوی صاحب رحمت اللہ علیہ ورطم یو جواب ورکڑے دے، ایو ورطا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ورکڑے دے. یو جواب خداو دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ چی منگ دا حضرتنا علم نزدکو منگ ترنا عمل زدکو او گران کار عمل لے رو سوک بوئی چی نا علم گران دے منگ وہ نا عمل گران دے. عمل زکا گران دے سورہ فاتحہ وہ آیتون دی منگا ٹول رضوائیو او دا صحابہ بارک راضی لکے روایت کی راضی عمر سے پاغی شپنگ میاشتی لگولی وی دو شپنگ میاشتی پا یادولو نوی لگولی آغای پا خپل ځان کی راوستن شپنگ میاشتی پا لگی دلوی. نو علم آسان دے عمل گران دے. نو حضرت فرمائل چی علم منگز کڑو خدا عمل چل را لنراتا نو دا حضرت نمو دا عمل چل دکولو او تصوف یاد بساتا دا دا عمل نم دے دا دا علم نم نے دے. دا حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ چاہتا پوسو کرو وی حضرت کم کتاب دا تصوف دا سے دے چاہا منگورو. حضرت ورطو فرمائل چھ تصوف کتابو نا منگورا دا خپل پیر او مرشد پا خواہ کے کینا اغا بدر لدہ ہزارہا کتابو نا بہتر او بیا یوزل چا دا شاہ صاحب نا تپوسو کو فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ چا حضرت منگتا یو کتاب یاد کا چکم کتابو وی بھائی میں نے تو صرف 2 کتابیں پڑھی ہیں 2 کتابیں. تو سائل نے عرض کیا کہ حضرت مجھے وہ کتابیں بتا دے کہ تاکہ میں بھی اس کا مطالعہ کروں. تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ کتابیں تو اب نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کہیں پرانا نسخہ بھی نہیں ملے گا؟ نہیں وہ کتابیں اب دنیا میں موجود نہیں ہے. میں نے ایک کتاب حضرت شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ پڑھی ہے اور دوسری کتاب میں نے اپنے پیر اور مرشد شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ کو پڑھی ہے. بس یہ 2 کتابیں میں نے پڑھی. نو زما مقصد دا دے چی کتابوں نو تنوے شویل تصوف دا عمل نم دے. ہمارے تایا صاحب تھے، کبھی کبھی میں تھوڑا آپ کے ساتھ 2-3 جملے اردو کا بولوں تو اس کا مطلب یہ ہے اس مجمع میں کافی سارے ساتھی ایسے ہوں گے کہ وہ پشتو کو اچھی طرح نہ سمجھتے اور میں اردو کو اچھی طرح نہیں سمجھ پاتا. تو ہمارے تایا صاحب کے پاس تبلیغی جماعت کے ساتھی آئے تو حضرت 2-3 باتیں کرتی لیکن عجیب باتیں تھی. بزرگوں کی باتیں عجیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. گھنٹوں تقریر کے بعد بھی ہم اپنے تقریر سے مطمئن نہیں ہوتے، سامع کون سے جگہ سے وہ مطمئن ہوگا. اور وہ ہمارے بزرگ اور ہمارے اسلاف وہ 2-3 باتیں وہ بھی کبھی کبھی. تو ساتھیوں نے کہا، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے، کہ حضرت ہمیں تھوڑی نصیحت فرمائیے. تو حضرت نے فرمایا، ہمارے تایا صاحب شیخ الحدیث مولانا فضل الہی رحمت اللہ علیہ نام تھا، میرے بڑے تایا تھے. یہاں پر بعض ساتھی ایسے ہوں گے کہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی اور شاید کسی نے ان سے پڑھا بھی ہوا. وہ دارالعلوم حقانیہ میں شیخ الحدیث تھے. آخر عمر میں وہ اپنے گاؤں شاہ منصور میں ہمارے والد صاحب کے ساتھ پھر دور حدیث پڑھاتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ کو کون سی نصیحت کروں، میری ایک درخواست ہے، مرکز والوں کو میری درخواست پہنچا دیں. انہوں نے کہا بالکل جی.
پھر حضرت طاہر صاحب نے فرمایا کہ نہیں میں یہ ویسے مزاح کر رہا ہوں، میری پیغام کو اور میری درخواست کو وہاں تک مت پہنچانا، لیکن میری ذہن میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ دارالعلوم تو بہت زیادہ ہے۔ ذرا غور سے میری بات کو سنو، دارالعلوم تو بہت زیادہ ہے، مدارس جگہ جگہ قائم ہے الحمدللہ، تو وہ جہاں بھی مدرسہ ہے وہ دارالعلم ہے، وہ کیا ہے؟ دارالعلم ہے۔ لیکن واحد مرکز ہے تبلیغی جماعت کا، جیسے کہ خانقاء ہوتا ہے، تو تبلیغی جماعت کا مرکز جو ریونڈ میں ہوتا ہے بڑا مرکز ہے۔ تو میں نے سنا ہے، حضرت نے فرمایا، میں خود بھی نہیں گیا، لیکن میں نے سنا ہے وہاں دن رات جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر تبلیغی حضرات بورڈ لگانے کو پسند فرماتے تو میری رائے یہ ہے کہ وہ ریونڈ مرکز پر دارالعلم کے بجائے دارالعمل کا بورڈ لگا دیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمل سیکھا جاتا ہے۔ تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، خانقاء کا معنی کیا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی، کئی ساتھیوں نے مجھ سے، شاگردوں نے، مدرسے کے طالب علم تھے، موقوف نہ لے کے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک صاحب آیا تھا، جو بھی کوئی تھا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اس نے بتایا کہ یہ خانقاہ کا لفظ یہ کہاں سے ہے اور یہ اس کا معنی کیا ہے، تو طالب علم چپ ہو گئے۔ میں نے کہا اگر وہ دوبارہ آئے تو دل تو چاہتا ہے کہ اس کو یہ معنی نہ بتا دینا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو معنی کیا ہے خانقاہ کا؟ میں نے کہا میں نے پارسی کے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور کسی پارسیوان سے بھی میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری پرانی پارسی میں اور یہاں جو رشیا کے آزاد اسٹیٹ ہے وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا، تبلیغی جماعت میں آئے تھے، کہ خانہ جو ہے وہ تو کہتا ہے بیت کو اور گھر کو، اور قاہ جو ہے قندہاری قاف جو ہے قاہ، یہ فقیروں کو کہتا ہے، فقیر اور سالک کو قاہ کہتا ہے۔ تو خانہ قاہ کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جہاں پر سالکین اور فقیر رہتے ہو، یعنی جو کم سے فقیران اور سالکین پاتی کی گئی تو بس ہوئی خانہ قاہ ہوئی نمائزہ آغت ایمو آئے لیکن چیز دبے کی درنا آغت ایمو خواہی لیکن آغت سوال پا طرز باندی دا سوال نہیں دے کڑے، دا سوال پنیتی نہیں دے کڑے، دے اعتراض پنیتی کڑے۔ نو حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمت اللہ علیہ ورطکم جواب ورکو ویتا سولی دا حضرت نے بیعت کرے دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ، گنگوی سے رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائے چیو سڑے دے وغا ٹول چل دا مٹی آئے دا جوڑول اس دا کڑے دے چی دی کہ سورہ چینی لگی، سورہ پکی چی دینو وڑی لگی، بیا سورہ وقت چی دینو دا پور کے پکاری، بیا سنگ دارا یستل لی، بیا پا سورہ درجہ حرارت کی ردی کی خودل لی، سورہ دی کی دا خرابی گی، دا مٹیائی پا سورہ دی کی خرابی گی، او پا دی کی کم ذائقہ لگی، دا ٹول چلیز دا کڑے دی کتابوں نے ویلی دی، وہ پا دا سے ذائقہ پاتی کی دا چلتا مٹیائی نوا، چلتا مٹیائی نوا، چی مٹیائی نوا پوئی گئی دوا پا خبرہ تنگشیو خنے چی مٹیائی نوا نو اغدق کا کتابونو کے ویلیو نو چی چابتی تپوسو کا غبر تاوی ٹول چل در تخیم مٹیائی دا سی جوڑی گی دا سی نو چی چابر تاوی چی جوڑی گی خدا سے خو خوان دے سنگے ویدای خو ماتم پتہ نشتا ہے۔ کسی نے کہا کہ مٹائی سیکھنے کا طریقہ تو مجھے سارے آتے ہیں لیکن میں نے خود بھی نہیں چکا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ نو گنگوی سے رحمت اللہ علیہ فرمائل چی منگ دا مٹیائی دا جوڑولو چلتا کڑو خو مٹیائی مو خوڑلی نوا چنا مٹیائی سوک سنگا خوریو دا دی ذائقہ سنگی اجی سے بلا دا دی وجر آغلیو چی چلی ندے دا کڑے خطول مری مٹیائی خوڑلی دا اغدر تصوف اغمون معلوم دے مغز معلوم دے نو کم سڑے خدے
کم سړی ښه دی چې چاله د مټیای جوړولو چل ور دي او که څوک یې خوري او که نه دا ونه وایي چې چل وله ور دي هغه ښه دی ګنې ټول به بس مټیای دوکانونه به دله وباسو څه به کې ته چې مټیای به جوړو استاذ وګورئ دې فقیرانو ته وګورئ علماو ته وګورئ هر قسمه خوراک دی کړی الله پې کړی که نه خو د یو خوراک چل ول ور دي پخه یې ورله بل څو او بیا دا هم شکر دی چې کوم سړی پخلی کوي نو بیا راشي موږ ته وایي چې دعا راته وکړئ ځکه دعا خو تا ته پکارستانه پکار ده چې تا موږ له دا پخلی او نجي نه دعا راته وکړئ چې د لاسو کې مې نور هم برکت شي به هر حال تصوف داسې شی دی چې دی د زده کړې شی نه دی که زه تاسو ته ووایم چې کتابونه وګورئ چې د حضرت ادب هغه درته معلوم شي د حضرت مقام درته معلوم شي د خانقاه حیثیت درته معلوم شي د مونځ حقیقت درته معلوم شي اگر ټول تاسو ته معلوم دی درجات درته معلوم دی کہ نا آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کے کتنی درجہ ثواب ہوتا ہے 27 درجے ہوتے ہیں دا ټول ته پتہ ده دغه درجی حاصلولو دپاره به تاله کتاب ثواب درکړي ته به د دې دپاره مونځ کوې که نه چې ته دا مونځ وکړې نو ته هغه ثواب واغسته که نه نو کامیاب هغه سړی شي چې هغه دغه ثواب واغسته دا اجر یې واغسته په ځای د دې چې ټول عمر ته ووایي ټول عمر ته ووایي چې د تهجدو ډېر ثواب دی د نوافلو ډېر ثواب دی او ټولو ډېر ثواب یاد کړي او په خپله دې نه کړي تا ته هغه مونځ ثواب میلاویږي نه میلاویږي تصوف هم دغې ته ویلی شي خانقاه کې هم دقه زده کېږي د اعمالو ذایقه زده کېږي خوند زده کېږي د اجر و ثواب حلاوت زده کېږي به هر حال دویمه خبرې له راځم خانقاه سره تعلق دا څنګه دی او دا په کم درجه کې دی نو خانقاه سره تعلق که چېرې موږ د دې مقدمه وګورو نو خپله اصلاح او خپله تزکیه دا عین فرض ده دا څه دي عین فرض ده یو اللہ رب العزت قرآن مجید کی فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ندی پیدا کړي ما جنات او انسانان د بل هیڅ شي دپاره دی ما صرف او صرف د خپل عبادت دپاره پیدا کړي نو تاسو ووایئ چې یو انسان عبادت نه کوي تش د دنیا کار وکړي دی ګناهګار شه که نه دی ګناهګار شه که نه چې د عبادت نه کو دی د جومات لاره نه پیژني دی امام پسې لاړه نه پیژني دی ځان له مونځ نه کوي نو دله دا تشه دنیا پیدا ورکوي ته به آخرت کې پیدا میلاو شي دا عین فرض دی او که نه دی دویم نمبر الله فرمایي قد افلح من تزکا کامیاب شو هغه څوک چې هغه خپل نفس پاک کړو او خپل نفس یې ښکلی کړو نو چې د دغې نه معلومه شوه چې الله رب العزت فرمایي چې عبادت هم تاسو ما صرف د عبادت دپاره پیدا کړي او الله فرمایي چې کامیابي هم د هغه چا ده چې هغه فلاح هغه خپله تزکیه وکړه نو فلاح به ومومي نو د دغه کامیابۍ دپاره او د دغه ترقۍ او د تزکیې دپاره تاسو ما ته ووایئ په دکان کې داسې یو شی میلاویږي چې بنده په پیسو واخلي او په هغې بنده صفایي وکړي په صابون خو د بنده ظاهري کپړې هغه صفا کېږي خو د زړه ګندګي او ګناهونه هغه په صابون صفا کېږي معلومه شوه د دې لپاره به چېرته ځو خانقاه ته به ځو نو حیثیت او مقام یې دا دی خو ډېر ګران کار دی اوس تصوف ډېر اسان شو ډېر اسان شو خو الحمدلله مونږ کمزور یو نو الله تعالی مونږ ته الحمدلله هغه تصوف هم آسان کو مرشدین یې راته هم مشفق راکړل ورنه د پخوا زمانې تصوف هغه کاری داره ده زمونږ د مردا مظهر جانی جانان رحمت الله علیه خلیفه مجاد او جانشین غلام علی دهلوی رحمت الله علیه چې کله حضرت خواته په لومبي ځل لاړو نو حضرت ورته ووایي چې ته څه له راغلی وي بیعت له راغلی نو حضرت ورته ووایي چې ګورې دلته زمونږ په ګټه باندې مالګه نشته تشه ګټه به سټې مالګه پې نشته یعنې دلته خو تش تکلیف دی نو هغه ورته وایي دا تکلیف مې خوښ دی دا نسبت په کسب سره میلاویږي دی په وراثت سره نه میلاویږي چې یو بنده وارث وي او کسب وکړي نو خو میلاو به شي ورته خو که وارث وي او کسب یې نه کړی نشي میلاوېدی دا توجه غواړي دا نسبت غواړي زمونږ په صوفیه کرامو کې یو لوی بزرګ تیر شوی دی د نقشبندي عالیه بزرګ شاه عبدالقدوس گنگوی رحمت الله علیه
حضرت د ہندوستان د گنگو شریف لومبنی خانقاه کې هغه یې قایمه کړې وه، اول ته کې به موجود و. حضرت وفات نه وروسته د هغه زامن او د هغه نوسي هغه دنیا طرف ته لاړل. اکثر داسې وشي الله دې یو خانقاه وموهو د هغه خاندان د فیض نه خالی نه کړي. انو ډېر وخت پکې تیر شو، اخیره کې یو نوسی و چې هغه ته چېرته چا ووې وی مړه نیکه مو څومره لوی سړی و، الا تاسو ته وګوره تاسو یې دکه شان ګرځئ. هغه سره یو احساس پیدا شو پښتنو ته چې څنګه پیغور ودرېږي دا شان ورته یو پیغور ودرېږي. نو خپلې نیا نه یې تپوس وکړه، نیا یې ژوندی وه، چې نیا دا راته ووایه زمونږ د نیکه مریدانو کې څوک شته؟ نو هغې ورته ووایي چې هغه اورېدلي مې دي چې په بلخ کې یو صاحب ژوندی دی او هغه ستا د نیکه خلیفه دی، دی بلخ ته لاړ. بلخ ډېر لرې دی، چېرته هندوستان او چېرته بلخ، بلخ بخارا ډېر لرې و. دی لاړو، ډېر په تکلیف سره ورسېد. د ده د تلو اطلاع د مخکې نه چا ورکړه چې د حضرت نوسی راځي. نو هغه د بلخ هغه حضرت انتهایی ډېر لوی انتظام وکړه، ځکه حکومت د هغه تابع و، د هغه وخت وزیران ټول د هغه تابع مریدانو. حضرت وایي چې ټولې لارې بند کړئ چې صاحبزاده صاحب ته تکلیف ونه رسي. په لارو یې ورته قالینونه خواره کړل، ناشنا ناشنا طعامونه، او د هغه دپاره د دمې خپل خپل ځایونه یې ورته تیار کړل. او د بلخ نه د هغه ملک د بهر نه ورته یې اسونه ودرول چې دی به زمونږ په خاصو قافله کې راځي. او خپله حضرت د استقبال لپاره راووت، یو دنیا راووت. صاحبزاده صاحب چې کوم د حضرت نوسی و هغه چې راښکاره شو، نو حضرت ورله لاس ښکل کړل او ډېر په مینه او په ادب باندې کېنولو. ورونو دا ټول شی د څه دی؟ د ادب د یاد بساتئ. تصوف ګوره ټول ادب دی. که گفت اند طریقت تمام او ادب است، بس هم ادب دی. بس چې چا کې ادب دی هغه یې څه واغسته، که چا کې ادب نه وي نو که ډېر څه ورسره وي نو هغه بیا هم یې څه نشي اغوستی. زما نیکو مولانا رئیس الاتقیاء مولانا عبدالرازق شاہ منصوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے. ہمارے خیبر پختونخوا میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں وہ حضرت کے شاگرد تھے. مثلا دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خاٹک کے بانی مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث رحمہ اللہ، وہ بھی ہمارے نانا صاحب کے شاگرد تھے. حضرت صدر المدرسین مولانا عبدالحلیم زروبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے نانا صاحب کے شاگرد تھے. مشہور محدث مولانا عبدالرحمن مینوی، وہ بھی حضرت نانا صاحب کے شاگرد تھے. ہمارے دونوں حضرات شیخین، میرے تایا صاحب اور والد صاحب، وہ بھی حضرت نانا صاحب کے شاگرد تھے. اور آپ نے نام سنا ہوگا، عاشق رسول تھے، فخر کشمیر تھے، حضرت حاجی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ. جتنے بھی پشتوں کے نعت عشق اور محبت کے حضرت کے ہیں، اتنے خوبصورت نعت کسی اور نے نہیں پڑھی ہے. تو عاشق رسول حاجی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہمارے نانا صاحب کے شاگرد تھے. اور شاگرد بھی ایسے شاگرد تھے، اتنے ادب تھے کہ وہ شاہ منصور جو ہمارا گاؤں ہے وہاں پر کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنے. کسی نے کہا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں بے ادبی ہے. جس زمین پر میرے استاذ کے قدم آئے ہیں مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں وہاں پر چپل پہنوں. سپلائے نہیں ہوئے چولی پیزار نہ ہوا چولے، اور چپل کو اپنے بغل میں دبائے رکھتے تھے. آپ خود سوچ لے، ایسے شخصیت جو اپنے استاذ کے گاؤں کا اتنا احترام کرتے ہیں، وہ مدینہ منورہ کا کتنا احترام کرے گا؟ عشق اور محبت کی باتیں ہیں. تو ہمارے نانا صاحب کے پیر اور مرشد مولانا عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خانیوال والے تھے.
وہ پھر وفات پا گئے تھے. مجھے بڑے بھائی نے بتایا کہ حضرت کے بیٹے تھے اور 8 سال کے تھے، 8 سال کے. وہ ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے، خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، یہ 8 سال کے تھے. تو نانا سے اب نے کہا کہ میرے مرشد کے بیٹے کو کبھی لے آنا. تو میں نے اکوڑا خٹک سے، میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اکوڑا خٹک سے حضرت کے بیٹے کو شاہ منصور لے آئے. اور حضرت جب مسجد سے تشریف لے آئے اور اپنے مرشد کے صاحبزادے کو دیکھا تو دیر تک ہمارے نانا صاحب بے ہوش، دیر تک، اور ایک چیخ ماری، اللہ، ایک چیخ ماری. اور جب ہوش آیا تو اس کو اپنے سراہ نے بٹھایا، چارپائی پر اپنے سراہ نے بٹھایا، اور بس دیکھتے تھے اور روتے تھے، دیکھتے تھے اور روتے تھے. اور پھر کہا آپ چھوٹے ہیں لیکن مجھے توجہ کیجیے، چھوٹے ہیں لیکن توجہ، آپ کی نسبت کسی سے لگی ہوئی ہے، یہ بڑی بات ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہے. چھوٹے بڑی بڑی باتوں پر غور نہیں کرتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، بڑے بڑے باتوں پر غور نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو بے ادبی سے بچائے. چکلد عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ دانو سے کشو حضرت کینولو او پخپلے دا اغا اس اغا وادی اونی سلی پکم اس باندی چرا حضرت نوسے سورو چاورتوی حضرت منگ لراکا وی نا ننزو یو غلام یم، اگرچہ میں سارے ملک کے علماء اور سارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہے، مرشد ہے، لیکن میں اب اپنے شیخ کے نواسے کے لیے خادم اور غلام کا درجہ رکھتا ہوں. میں کبھی بھی اس گھوڑے کی مہار میں اس کو کسی اور کو نہیں دیتا. راروانی کو بے ورلہ دیر زیاد خیالو ساتو سورہ دی حضرت تیرکڑی، سورہ دی دا حضرت صاحبزادہ نوسی اگا حل تا خانقاہ کے تیرکڑی. اخیر دا بلخ اگا حضرت ورطوئی ویچی جی زغوانم دا چی تاسو طول مردلتے خود صرف زان پو اکول غوانم چی تاسو ارادہ دلتا کی ترکم وقتا پورے دا او باہر کور لبا منگ ستاسو سا پیغام اڑل غوارو کنا. اگا نوسی ورطوئی چی زما خو ارادہ بلدا وی حضرت سو وی زخو یو امانت پس راغلے وی حضرت قربان چی سوائی غدر کم وی تاثر چی زما دینی کم امانت پروت تے مالا داغین خبلی سرہ کئی زاغی پس راغلے. دنیا کی جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، مال اور دولت ہے، گھوڑے ہے، نوکر ہے، چاگر ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو کچھ نہیں ہے وہ ہمارے گھر میں، وہ حضرت کی نسبت ہمارے گھر میں نہیں ہے. اسے کی پیچھے میں آیا ہوں. تو حضرت بلخ والے حضرت نے فرمایا اچھا صاحبزادہ صاحب میں قربان ہو جاؤں آپ سے، لیکن آپ جس ارادے سے آئے ہیں اس میں یہ آپ کی خدمت کرنا اور آپ کا خیال رکھنا یہ تو بالکل نہیں ہے. اس لیے آپ اسی کے لیے کون سا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہاں پر تو آپ مرید کے حیثیت سے رہیں گے، کیونکہ آپ تو پھر یہاں سے اپنے دادا کے وہ حصے کو لے جانا چاہتے ہیں اور نسبت کو لے جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو بہت مشکل پیش آئے گی. تو نواسے نے کہا صاحبزادہ صاحب نے کہ نہیں میں سب کچھ کو تیار ہوں، زہر سے تیار ہوں، بس حضرت حکم کو وید صاحبزادہ سے دین اور رستو با صاحبزادہ سے نور تنظوام انبور تتاسو آئے، بس داغا حیثیت ختم شو چی بیعت سنگو کو ورطیوی خیال کوا تا در روسا پوری با ما تا سر روڑا ہے خوڑا تب اس ما سر روڑا ہے نو حضرت سبکو اللہ اکبر سبکو وی تب دا سکے چی تب خدمت کے خانقاہ کی وی دا کم دے خدمت بکو. حضرت وی چی تب دو بیت الخلا التبانگی ڈائے تو اورو لے او بیت الخلا سر بولاڑے او دا اوبا گرمی ورکے چی سالکین پہ غسل استنجا او چاردام او دا سنکے
وی حضرت ټیک ده بس هغوی به بالټي ډکول او ده به وړل خو صاحبزاده صاحب د ډېر ښې کورنیو دا خبرې نه وي لیدلې نو چې کله به بیت الخلا کې ولاړو نو داسې وی کړي حضرت یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس نے اپنے ناک کو جو ہے وہ ڈانپا ہے یہ بدبو سے اتنے ڈرتے ہیں اور اپنے اندر کی بدبو کو نکالنا چاہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے گناہوں کی بدبو کو نکالنا چاہتے ہیں اور ظاہری گندگی اور بدبو سے اتنے احتیاط کرتے ہیں اور ناک کو جو ہے ڈانپتے ہیں تو حضرت نے اس کو کہا کہ اس کے بعد جو ہے ناک کو مت ڈانپنا ٹھیک ہے حضرت کئی دن گزر گئے لیکن حضرت کے نواسے سے وہ اپنے اور پوتے سے وہ اپنے جو طور طریقے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے تو حضرت نے ایک بنگن عورت کو کہا خاتون کو کہ ایسا کرو کہ آپ جب بھی بیت الخلا کی گندگی کو باہر پھینکنا چاہتے ہیں تو ایسا کرو کہ یہ جو ہمارے مہمان آئے ہوئے نئے مہمان اور مرید صاحبزادہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا قریب جا کر تو دیکھو اور اس کے ساتھ قصدن عمدن پکر مارو وہ عورت آئی اور اسی طرح عمل کیا تو حضرت کے پوتے جو صاحبزادہ صاحب تھے اس کو بہت غصہ آیا انہوں نے اس عورت کو کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو میں ایسی تیسی کر دیتی ما به داسې داسې کړو ما به ته وهلې وي خو څه وکړم ګنګوه نه دی نو دلته زما هېڅ نه چلېږي نو په غوسه شو هغې ښځې حضرت ته هغه ټوله خبره وکړه وی حضرت هم دقه شان کنځلې راته وکړه ورته یې وی بس زه پوه شم خیر به شي یو څو ورځې بیا پې هغه ځای صفا کړو بیا ورسره دې ښځې ته یې ووی نو هغه بیا هغه صاحبزاده صاحب سره خوا کې تېره شوه او بیا یې ولې تیکړه ورکړه نو دا ځل ورته صاحبزاده صاحب غصه نه شو خو بد به دې ورته وکتل هغې ښځې بیا حضرت ته ووی چې حضرت بد به دې وکتل ویلا ابھی تک گندگی ذہن میں اور دل میں ہے یہ بہت مشکل سے نکلے گی بیا یې ورله د ښکار سپي ورکړل د ښکار سپي د دې نه وړاندې حضرت بیا ده ته بیا ګندګي هغې ښځې ته یې ووی خوا کې یې تېره شه او ټیکه وله ورکړه او وی لږ غوندې د ده په کپړو چې هم راشي وی وکړه بس چې کپړو باندې ورله وغورځوي خو ردې پکې تېرې شوې وې د صاحبزاده صاحب اصلاح شوې وه دا ښځه راوغورځېده نو صاحبزاده صاحب هغه اوچته کړه وي خوب خو نه شوې که نه د ګندګۍ احساس ورسره نو حضرت وی ماشاءالله اوس به وي ټیک شي سپي ورته حواله کړل د ښکار او په خپله ورسره شو او سپي چې دی نو دا ډېر تیز دي د ښکار سپي ډېر تیز دي دی یې ځان سره راښکو نو ده وی هسې نه چې د حضرت حکم کې خلل راشي نو خپلې غاړې ته یې هغه پړی واچو د سپي او هغه سپي ډېر غټ زورور او تیز و نو هغه یې دې ځان پسې راښکو نو دی لهو لهان شو وینې وینې شو او حضرت دلته کې حرام کولو قیلولې حرام کولو د بلخ حضرت دی کې ورته عبدالقدوس گنگوی رحمت الله علیه په خوب کې راغی وی بس که کنه زمان وسیله نور سوره زور ورکې دا عیسی وله زر ورکه کنه ته ما توره کړولې وي لکه دا دی چې وکړو حضرت چې راپاڅېدو نو زر یې اواز وکړو وی صاحبزاده صاحب ته وایه چې راشئ هغه وی ته خو ما ته نن صاحبزاده صاحب ډېر وخت پس ووی سینې سره یې راجوخ کوي چې څه مې د نیکه نه راوړي هغه واپس واخله هغه وړه ځان سره ډېر زیات لوی نسبت دی دا هغه خلکو ته وام چې څوک د دنیا په عیش او عشرت باندې مینېږي او د خپل پلار نیکه نسب ورته سپک ښکاري او نسبت ورته سپک ښکاري زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه مونږ ته دا ویلي چې په عملي سیاست کې حصه د دې وجې مه اخلئ چې د دین کار که درنه پاتې شه عملی سیاست نه به الله رجال کار نور پیدا کړي خو یاد ساتئ هسې نه چې نه د هغې شی نه د دې شی د دې وجې هغې ته مه ځئ بیا حضرت وفرمایل چې زه درته هغه وصیت کوم کم وصیت چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه خپلو زامنو ته کړه مجدد الفسانی رحمت الله علیه خپلو زامنو ته وصیت وکړه وی بچې پیژنئ د بادشاه یو قصر شاهي وي او یو تخت شاهي وي یو تخت وي په هغې هغه ناست وي هغه تخت شاهي وي د هغه یو بنګله وي هغې ته څه وایي قصر شاهي وایي یاد ساتئ زم بادشاه یم زما یو تخت شاهي دی یو مې قصر شاهي دی تخت شاهي مې دا مسله ده دا په محراب کې چې پرته ده دا مې تخت شاهي دی
او قصر شاہی میں دا خلوت خانہ دا مراقبی چی پہ کوم دا قصر شاہی دے بچے چرت سوک رانشی سوک وزیر رانشی گورنر رانشی سپیکر رانشی او چرت تاسو نا بچے دا تخت شاہی او قصر شاہی چرت دا دنیا پا معمولی غنتی مال باندے وانخلی یاد ساتھ دا دی منگ سرا منگ پلا کابیر لی دی اس منگا دا چاپ اغلیدو باندے من نغلوگو منگ بگورو حضرت تا بگورو خپلو اکابر تا بگورو چی اغای سمر دا پکیرائی وقت تیر کردی دا خوب پکیرائی کی بادشاہی کردی دا او کنی دا کردی دورا خلق تاسو ماتا ہوا ہے دا یو وزیر او دا سپیکر پا دعوتونو باندی پا اعلیٰ کانو باندی دمرا خلق راغوندی گی لگر عدل تا چی خلق راغوند شوی دی نمعلومی گی دی خلقو تا با تکلیف میلاو شوی پا دی لارو بورتا تکلیف میلاو شوی اس لاری جوڑ شوی دا دین اولان دی لاری سمر سختی وی خوراک کے بورتا تکلیف میلاو شوی حمامونو کے بورتا تکلیف میلاو شوی خصوکم دا دی دا حمامونو لنی دی راغلی دا دی دا خوراکون لنی دی راغلی اگای صرف او صرف دلتا نسبت لراغلی دا نسبت نمیلاوی گی ہر سا ملاوی گی خو نسبت نمیلاوی گی او دا دیر لویا سودا دا اللہ رب العزت تی پا دی سودا کی من کامیاب کی چه دا سودا منگو کو دیر لوی شیده نو تخت شاہیات ساتی اگر دا منبر او میراب پخوا کی دا مسالد نبی علیہ السلام دا او قصر شاہی دا کوٹا گئی وی چه پخانکا کی وی او حضرت پا کناسی دیتا قصر شاہی وی شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل بیا بس کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل کہ ولی اللہ دہلوی کے سینے میں جو دل ہے وہ اطمینان والا دل اگر دلی کے بادشاہ چاہے کہ میں اس کو ہندوستان کا سارا وہ نظامی حکومت دیتا ہوں اور حکومت وہ ولی اللہ کے حوالے کرتا ہوں مجھے اپنے دل کے ایک ساتھ کی اطمینان اور ذکر کی حلاوت دے دو قسم اللہ کی میں ایک سیکنڈ کی حلاوت بھی اس کو اس کے بدلے میں نہیں دوں گا سینے میں جو اطمینان ہے قرار ہے وہ کسی کو بھی میسر نہیں ہوتا اور یہ صرف اور صرف یہاں پر سیکھے جاتے ہیں یہاں پر پڑھی جاتی ہے یہاں پر یہ عمل پختہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کی جو خو اور خصلت تھی اور ان کے جو طور طریقے تھے اللہ تعالی ہم کو بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے لو شیدہ نسبت دے اور دا سسر ملاوی گی اللہ رب العزت فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و مومنان متقیان شیخ دا تقوی چے دے دا زان ننیز دکی گی دا زان تقوی چے دے نو آغا سڑے بڑی ہوئی دی تا تقوی نشی ویلے پٹکے ہوئی دی تا تقوی نشی ویلے یو درنگ لغلش دی تا تقوی نشی ویلے چو بل سر خبری کئی تسبیح اڑی دی تا تقوی نشی ویلے تقوی دا چانے ازدکی گی اللہ رب العزت فرمائی وابتعو الیہ الوسیلہ او تالاش کئی دا دی تقوی دا پارا دا اللہ رب العزت دا دی نزدیکت وسیلی چاگا دا اولیاء اللہ دا مرشدین دی اللہ نے دا مرشد سر دا ہر چاہ تعلق مضبوط و پختو کردائی او کامل محبت تے اللہ رب العزت دا ہر مرید دا خپل مرشد پا صحبت کے نصیب کی لو شے ادب دے اللہ نے زمانگا استاس و ادب نصیب کی سو خبری میں اکڑی اگرچہ ببی ترتیبہ بموے کئی دیشی چی ما سغختل اغتاسو پا فهم کی نوی راغلی خوبیاو موام چی اللہ زمانہ بی ترتیبہ خبری دا طول ملگرو پا زنونو کے دیل پا خپل فضل یول ترتیب ورکے او بیا پی زمانگا دا دوی دا طول عمل نصیب کے حضرت داو فرمائل چی ذکر مکا انو دا دوی دا حکم پا تعمیل کے ورنہ دیدہ زمان حیثیت اسیم دا غشان او دیدہ سرزو پکارو او خختم دا چی زم سواورم خود دا سی وقت راو رسیدم چی دا غوریدون محروم شم او دوینا اغا وخل راو رسیدم نو اللہ دیو کی چی زمانگا استاسو دا طول مجمع دا دیدہ نا پا پاسی دو باندی اللہ رب العزت زمان دا طول دا بخنی پی صلو فرمائی منگ پا یو خنیت راغلیو سوار ذکر کو ذکر دا قادریہ مبارک ہے او دا چشتیہ مبارک ہے قادریہ مبارک اور چشتیہ مبارک کے ذکر جہری ہوتا ہے نقشبندیہ میں خفی ذکر ہوتا ہے سارے سلسلے اللہ کو پہنچتے ہیں تو یہ جو ذکر ہے یہ جہری ذکر ہے لا الہ الا اللہ پھر جو ہے مراقبہ ہوتا ہے چشتیہ میں جو ہے چشتیہ حضرات ہمارے اکابر وہ مراقبہ موت بھی کرتے ہیں
قادریہ کے حضرات جو ہے وہ 4 رکعت کے مقدار پر مراقبہ کرتے ہیں، اور نقشبندیہ حضرات جو ہے وہ بڑے مراقبے کرتے ہیں، وہ طویل مراقبے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہو کا ذکر ہے، پھر اللہ اور ہو اللہ، اس طرح ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ سارے ساتھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ماشاءاللہ خانقاہ کا ماحول ہے، یہاں پر تو ذکر کی بغیر اور کی بجائے اور کوئی بات جو ہے وہ میرے خیال میں بہت بڑی گناہ ہے، اور کوئی دنیاوی بات کہ بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر فضول ہے، یہ فضول ہے بالکل۔ یہ جگہ جو ہے صرف اور صرف ذکر کی ہے، سننے کی ہے، عمل کرنے کی ہے۔ اپنے آنکھوں کو کھولو اور پھر میرے ساتھ ذکر کرو، اور خوب لذت اور حلاوت کے ساتھ اور شوق اور ذوق کے ساتھ وہ ذکر کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 جل جلاله وعم نواله جل جلاله وعم نواله بعدد كل معلوم. مراقبہ ہے، تھوڑا مراقبہ کریں، تو 3 منٹ کا مراقبہ یا 5 منٹ کا مراقبہ کریں. نقش بندی حضرات کے ہاں مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل پر انوارات اور تجلیات الہی وہ نزول ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے. چشتیہ ہمارے چشتیہ اکابر کے نزدیک مراقبہ موت ہوتا ہے، تو اسی طرح مراقبہ کریں. ذکر گو ذکر تا ترا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمانست. مومنا ذکر خدا بسیار گوئے، تا بیابی درد عالم آبروئے. مومنا ذکر خدا بسیار گوئے، تا بیابی درد عالم آبروئے. عجب است گر ہوست کشت کہ بسیری سرو سمندرا، تو زلال کمن دمی دے در دل کشا بچمندرا، در دل کشا بچمندرا، در دل کشا بچمندرا. علا کل شیء ما خلا اللہ باطل، وکل نعیم لا محالۃ زائل. سوا جنت الفردوس ان نعیمہا سیبقى وان الموت لا محالۃ نازل. الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا، یہ چھوٹا سا دل ہے مگر شوق اتنا. وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھیا چاہتا ہوں. عاشقارا سے علامت اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر. عاشقارا سے علامت اے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر.
دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، شراب محبت پلا دے ہمیں تو دیوانہ اپنا بنا لے ہمیں۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ، جل جلالہ وعم نوالہ، صلی اللہ محمد وعیدرتہ بعدد کل معلوم لک۔ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجمع زیادہ ہے اس لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ، جل جلالہ وعم نوالہ، صلی اللہ محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تامل ساقی، بس دعا کے اکتفا کرتے ہیں۔ دعا حضرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے جتنے ساتھیوں بھی وہ چٹ اور خطوط نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات اور ان کی جتنے بھی ضروریات ہیں پورا کر دے۔ سارے ساتھیوں کے لیے حضرت بھی دعا فرمائیں گے، میں بھی دعا کرتا ہوں ابھی۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کو سارے نام اور سارے حاجات ہمارے معلوم ہے۔ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے اور عانی عن التفسیر ہے۔ ہمارے جتنے بھی حاجات ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ساتھیوں نے جتنے بھی حضرت کو کہا ہے اور درخواست کی ہے، ابھی چٹ لکھ کے ہے، یا جتنے ساتھی ہیں اور وہ دعا کی انتظار میں ہیں، یا جتنے غائبین دوست ہیں، میں پشتوں میں دعا کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہمارے شاہ منصور میں ضلع ثوابی اور سارے علاقوں کا ایک بڑا اجتماع ختم نبوت کا 7 اور 8 نومبر کو ہوتا ہے، 2 روزہ ہوتا ہے، آئندہ ہفتہ اور اتوار کو، اور سالکین جمعہ کے دن سے انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ آپ کو دعوت بھی ہے، لیکن آپ اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی لائے اور اس اجتماع میں انشاءاللہ شرکت فرمائیں۔
اور ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے اکابر جتنے بھی ہیں، وہ ہمارے اللہ وسائد صاحب اور کندیہ شریف کے حضرات اور ناصر الدین خاکوانی صاحب اور جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ اور مرشد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے۔ 2 روزہ اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع ہوتا ہے شاہ منصور کے اور انٹرچینج کے بالکل قریب ہے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر انشاءاللہ پڑتا ہے۔ انشاءاللہ ارادہ فرمائے ساروں کا ارادے ہیں ماشاءاللہ اتنا دور نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك ابداننا وبارك وسلم۔ اللهم يا مقلب القلوب والابصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا غياث المستغيثين أغثنا ويا غياث المستغيثين أغثنا۔ نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ زمانہ دو ٹولو ملگرو راتلون کو ملگرو دو ٹولو شرکاو شرکت قبول کے، اللہ پا دی مجالسو کی دا ناستر ٹولو شرکاو ملگرو قبول کے، اللہ دا خانقاء فیس ٹولو تور نصیب کے، اللہ مشران حضرات ٹول غریق الرحمت کے، اللہ زمانہ دا ٹولو مومنان و مسلمانان و مردگان کو قبرون کروڑھا رحمتنا نازل فرمائے۔ یا اللہ دا اجتماع پا خپل دربار عالیہ کی قبول و منظور کے، اللہ دے دربار عالیہ کے دے اجتماع رب کریم دا قبولیت درجہ ور کے۔ یا اللہ سمرہ علماء چی بیانون شوی دے پاغی باند سالکین طول رب کریم سر زمانگا یا اللہ عمل را نصیب کے، یا اللہ زمان طول بیماران جوڑ کے، اللہ زمان طول قرضداران دا قرضون و نخلاص کے، اللہ زمان طول رونا دوستان بے کور رونا اغیل کورون ور کے، اللہ بے اولاد و اولاد ور کے، اللہ بے روزگار و روزگار ور کے، اللہ بے طلب کے طلب پیدا کے، اللہ دا خانقاء فیض عام کے، اللہ سالکین دا دنیا ہر گوٹ تو رسول کے، دا علم او دا عمل او دا معرفت او دا سلوک او دا احسان چینی دا دی زین روانی کی، اللہ دی کلی تا دی علاقی تا دی دا برکات ورکی، اللہ دا حضرت پا عمر کے یا اللہ برکت واچوی، اللہ دا حضرت پا عمر کے برکت واچوی، اللہ دا حضرت طول سالکین خوشحال کے، دلتا سمر خدام دی یا اللہ دا حقو خدمت قبول کے، سمر ملگری دی شرکا دی یا اللہ دا حقو شرکت قبول کے، اللہ دا حقو راتلل قبول کے، اللہ دا علماء ناستی یا اللہ دوی لڑیر لوی عمر دراز ورکے، جوان دا عمر کے برکت واچوی، اللہ طول عمر تر و تازہ لری، فیضی کو دنیا کے عام کے، اللہ سمر علماء دی یا اللہ اگا عالمان عاملانو گردے، اگا عاملان مخلصانو گردے، اور رب کریم مخلصانو یا اللہ پترکای باندے کے، اللہ زمانگا دا طول حافظ و ناصر شے، زمانگا دا طول معین و مددگار شے، اللہ دا ملک حالات بہتر کے، اللہ دا ملک حالات بہتر کے، رب کریم دا ملک حالات بہترین کے، دا بارڈر زمانگا دا پولو دا پٹو یا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ زمانگ دا نظریات حفاظت فرمائے، زمانگ دا عقائد حفاظت فرمائے، زمانگ دا عقیدے دا ختم نبوت و دا آئین دا ناموس رسالت یا اللہ تحفظ فرمائے، یا اللہ تحفظ فرمائے، یا اللہ تحفظ فرمائے، اللہ زمانگ دا طول پا حال رحم فرمائے، اللہ زمانگ دا طول حافظ و ناصر شے، اللہ سمرہ اجتماعات چی روان دی اغا پا خیر سرو کے، سمرہ چرا روان اجتماعات دی یا اللہ پا خیر و عافیت سر تو رسول کے، اللہ زمانگ دا ملگری خوشحال کے، اللہ دا دیدہ طول موردین متعلقین محبین معاونین خوشحال کے، سمرہ چی ناصرین دی اغی منصورین گردوی، سمرہ چی خادمان دی اغی مخدومان گردوی، سمرہ چی محبین دی اغی محبوبان گردوی، سمرہ چی یا اللہ معتقدین دی اغی لبرکت ورکے، اور سمرہ چی سالکین دی اغی ترقی نصیب کے، یا اللہ دا ازای آباد و ساتھ کے، اللہ طول خانقاؤنو تا یا اللہ دوام ورکے جاری لرے، اللہ زمانگ دارونا و دوستان خوشحال کے، دا اطراف نراغلی دیتے یا اللہ ہر سے برابر کے، حاجات پورا کے اللہ مشکلات حل کے، اللہ سمر مردگان چھ دے چاہدوں دید منگا طول یا اللہ غریق الرحمت کے، یا اللہ سمر بیماران دی اغویل صحت ور کے، اللہ زمانگا دا طالبان عالمان کے،
الله زمونږ دا ځوانان یا الله ټول په دین باندې راواړوي او د دین په لین به یا الله استعمال کې راولي او یا الله دیندار جوړ کې او رب کریم د اسلام سپایان کې د ختم نبوت موږ ټول سپایان او غلامان او نوکران وګرځي او د ختم نبوت په تنظیم کې او جماعت کې رب کریم ژوند یا الله راولي الله ژوند راله د عقیدې د ختم نبوت سره نصیب کې مرګ راله د عقیدې د ختم نبوت سره راکې قبر ته مو د عقیدې د ختم نبوت سره بوځي او د دې خپلې عقیدې سره رب کریمه موږ د حبیب محبوب رسول الله مبارک سره یو ځای ملاو کې او د محبوب شفاعت زموږ د ټولو نصیب کې او د محبوب د جنډې لاندې موږ له ځای راکې او د محبوب یا الله د ولاسو مبارکونو مو د حوض کوثر وبه نصیب کې او یا الله د محبوب په سپارش باندې مو جنت ته داخل کې بل فضل را باندې وکې بل مهرباني را باندې وکې الله خپل کرم را باندې وکې یا الله د خپل قهر او د عذاب نه مو بچ کې د دوزخ نه مو بچ کې د جهنم د اور نه مو بچ کې د عذاب او د عذاب نه مو بچ کې پردې را باندې واچوي ګناهونه مو معاف کې الله ګناهونه مو معاف کې الله ګناهونه مو معاف کې الله ټول عالم ته هدایت وکړي الله د ټول دنیا مسلمانان رب کریم په دین باندې متفق او متحد کې او ټول عالم ته هدایت وکړي یا الله ټول عالم ته هدایت وکړي الله الله یا الله کوم ځای کې چې زمونږ غرونه دي دوستان دي که حاضرین دي که غایبین دي هغوی خوشحاله کې یا الله د هغوی حاجتونه پوره کې یا الله د هغوی مشکلات حل کې یا الله د هغوی پریشانۍ ختم کې یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي یا الله زمونږ نه داسې راضي شي چې بیا رانچریم ناراضه نه شي یا الله زمونږ نه داسې راضي شي چې بیا رانچریم ناراضه نه شي ترانه داسې راضي شي چې بیا چریم ناراضه نه شي الله د دې ځای د دې مدرسې او د خانقاه یا الله د غیب او خزانو نه امداد وکړي او سره زمونږ د خانقاهونو او مدارس وي یا الله تعالی لنګر جاری ولري او د سالکینو تراتګ ورته آسان کې او د دې ځای نه یا الله فیضیاب وګرځي الله زمونږ مدرسې او زمونږ خانقاهونه زمونږ مساجد او زمونږ معاهد او زمونږ مکاتب زمونږ علما او زمونږ طلبا او زمونږ فقیران او سالکین رب کریمه او ټول مؤمنان مسلمانان او عاشقان او دیندار خلق یا الله بغیر د خپل ذات نه بل چاته محتاج مکه بغیر د خپل ذات نه بل چاته محتاج مکه یو خپل ذات ته محتاج کې بل چاته محتاج کې الله د خپل عیب او خزانو نه را لراکه الله په تخت او تاج د خلق باندې منظر ما چوي رب کریم نظر مو یا الله صرف او صرف خپل دین راولي په شریعت مو یا الله روان کې استقامت را له شریعت را کې خیر د دارین منصب کې باران د رحمت په قدر د حاجت نازل او فرمائے د مل حالات بهتر کې دا ګرانی رب کریم او دا منګای ختم کې خوشحالی سوکالی او ورزانی راولي الله سمره بوډاګان دي سپینګری دي سپینروبي دي د عزت ژوند نصیب کې سمره ځوانان دي یا الله د عفت ژوند نصیب کې سمره شرکا دي زمونږ ټول یا الله د عزت او د عفت ژوند نصیب کې د بی عزتۍ د ذلالت او د رسوایی نه مو بچ کې شرم او پردې مو وساتي د خپل اکابر په نقش قدم مو روان کې د اکابر په نقش قدم مو د دین خدمت نصیب کې یا الله د خانقاه کې او زمون خانقاهونو کې یا الله د قران او د سنت رب کریم درس او تدریس هم دغه شان جاری ولري د حضرت سے په عمر کې یا الله ډیر لوی خیر او برکت واچوي درونو او د دې د بچو او د کشرانو یا الله د ټولو یا الله تعالی د خانقاه سره دغه شان کلک نسبت نصیب کې یا الله مابین زمونږ کې د ټولو اتفاق نصیب کې یا الله زمونږ په خانقاهونو باندې مدرسو باندې نظر کرم وکړي او رب کریمه په فرانس کې چې کوم ظالمانه رویه شوې ده یا الله د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک یا الله په شان کې چې کومه ګستاخی شوې ده دغه ظالمانو لاسونه مات کې دغه ظالمان رسوا کې یا الله دغه ظالمان ذلیله کې او په عبرتناک مرګ باندې مردار کې او مسلمانان د داسې قسمه سوره رب کریم سازشونو نه محفوظ وساتي بچ وساتي یا الله په خبر کې چې کومه واقع شوې ده طالبانو ورسانو ته یا الله صبر ورکې هغه استاد محترم ته صبر ورکې یا الله استاد محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم د محبوب احادیث او درس په دوران کې درغلي دي یا الله په جنت کې د شهادت اعلی مراتب او درجات نصیب کې او پسماندگانو ته صبر جمیل ورکې او دا سلسله د دهشتګردۍ زموږ د ملک نه ختم کې مسلمانان د دغه سازشونو نه یا الله تعالی بچو ساتل کې خیر مونږ ټول لراږي څوک چې رب کریم د دین مخالف دي ته موافق وګرځي څوک چې د خانقاه مخالف دي ته موافق وګرځي څوک چې د دعوت او تبلیغ مخالف دي هغه موافق وګرځي څوک چې د مدرسو مخالف دي هغه موافق وګرځي
ہدایت ټول خلقو ته یا الله وکې، هدایت ستا لاسو کې هدایت درنه غواړو، ټولو ته هدایت وکې یا الله، مسلمانان خپله کې یا الله ښه کې. رب کریم زمونږ ټولې شعبې د دین یا الله ژوندی ولرې، زمونږ ټولې شعبې د دین ژوندی ولرې، که هغه مدارس دي یا الله، که هغه درسونه په مساجدو کې دي یا الله، که مدارس دي یا الله، که خانقاهونه دي یا الله، که دعوت و تبلیغ دی یا الله، رب کریم دغه ټولې شعبې ژوندی ولرې یا الله، دغه ټولې شعبې ژوندی ولرې یا الله، دغه ټولې شعبې ژوندی ولرې، د سنتو غلبه پرې راولې، د بدعاتو نه، د شرکیاتو نه، د خرافاتو نه مونږه، زمونږ کورونه، زمونږ ځایونه، زمونږ خانقاهونه، مدرسې او مساجد او معاهد او مکاتب او خانقاهونه یا الله محفوظ وساتلی کې، د توحید نارې پکې هر وخت رب کریم بلند ولرې. الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبول او منظورې کې، الله زمونږ دا دعاګانې قبول او منظورې کې. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا آية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرعائب وحسن الخواتيم، ويستسقى العمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.